بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 131 نمبر درس دی او د اسماء متمکن د اعراب او قسمونو باسم شروع کړی دی. نو د دې نه مخکې مونږه 15 قسمه اعراب وی او 9 قسمه اسمونه مو وی. دا 16 قسمونه دي د اسمونو، د اسمونو 16 قسمونه دي او د اعراب 9 قسمونه دي. نو د اسماء متمکن د اعراب او قسمونه انشاءاللہ نن با پکی 10 نمبر 11 نمبر او 12 نمبر وایو. 10 نمبر جمع مذکر سالم لکه مسلمون، 11 نمبر د اولو اعراب او 12 نمبر د 20 نواخله تر د 90 پورې اعراب. دا درې قسمه اعراب شو. نو یو د جمع مذکر سالم اعراب. نو دی جمع مذکر سالم ته جمع حقیقی وای ځکه چې د واحد او تثنیه هم شته. مسلمون چې دی د یو ته مسلم وای، دوو ته مسلمان وای او د دوو نه ډیرو ته مسلمون وای. ټیک شو. نو دی ته حقیقی جمع وای، یعنی چې په اصلي معنو کې دا جمع ده. ټیک شو. دویم نمبر اولو ده. اولو دویم نمبر دا دی ته جمع معنوي وای چې معنی خو د جمع ده خو د واحد او تثنیه نشته. اولو چې دی د بعض نحویان وای چې د واحد راځي زو او زو چې دی معنی د زو معنی د والا، یعنی زو مالن مال والا، او د اولو د جمع د پر راځي اولو مالن مال والا، د دوانو معنی مال والا راځي. خو د دې اولو اصل کې واحد او تثنیه نه راځي. نو دته معنوي وای چې معنی صرف د جمع ده. د اولو معنی صرف د جمع ده، نور نه شکل د جمع مذکر سالم په شان تیری او نه د جمع مذکر سالم په شان واحد او تثنیه شته. دوه خبرې شوي. دریم نمبر لرازو 20 نواخله 90 پورې. دا چې څومره الفاظ دي 20 20 ته وایي. بیا ورپسې 20 30 20 30 40 50 او بیا ورپسې دغه شانتې د 90 پورې چې څومره دي 90 90 ته وایي. ټیک شو جی. نو داغه پورې چې څومره دي دغه ټولو ته دغه ټولو اعراب هم د جمع مذکر سالم په شانتي وي او د دې واحد نه وي. د 20 واحد نه وي. ټیک شو. نه واحد وي نه تثنیه وي، لکه چې 20 20 20 داسې نه وي. دا ټیک شو. 20 20 ته وي او د 20 نه واخله تر د 90 پورې چې دا څومره دهایان دي کنه، لکه 10 مونږ وایو 20 30 40 50 60 70 80 90 100. دغه شانتې ورته په عربی کې وایي 20 30 40 50 او 60 دغه شانتې 70 80 90 دغه 90 90 90 پورې. نو د دې اعراب هم د جمع مذکر سالم په شانتي وي. د جمع مذکر سالم چې څنګه اعراب وي هماغه شان اعراب د علوم وي او هماغه شان اعراب د 20 هم وي. ټیک شو جی. نو دغه د جمع مذکر سالم لکه مسلمون دغه شانته ورپسې صالحون مشرکون کافرون، دغه ته جمع مذکر سالم وای. نو د جمع مذکر سالم اعراب با د جمع مذکر سالم اعراب په حالت رفعی کې واو ساکن ما قبل مضموم وي. ما قبل معنی د مخکې حرف، د واو نه مخکې حرف. وګوره مسلمون کې دا واو ساکن دی کنه، د دنه دا مخکې میم دی، میم په دې میم باندې ضمه ده کنه، نو دې میم ته مضموم وای. ٹھیک شو. نو واو ساکن ما قبل مضموم دا به د جمع مذکر سالم په حالت رفعی کې اعراب وي. حالت رفعی کې به اعراب څنګه د جمع مذکر سالم واو ساکن ما قبل مضموم. د جمع مذکر سالم اعراب به حالت رفعی کې واو ساکن ما قبل مضموم وي، لکه مسلمون صالحون عالمون مشرکون کافرون صالحون زاهدون دغه شانتې مخکې ورپسې زراسي. نو ګوره واو ساکن ما قبل مضموم چې واو ساکن وي او مخکې حرف میم دی، رسته حرف ته چې دا ساکن نون دی، نون مفتوح دی او د دنه د دې واو نه مخکې حرف چې کم تیر شوی دی هغه ته ما قبل وای. چې د دې واو نه کم مخکې حرف تیر شوی کنه هغه ته ما قبل وای. نو واو ساکن ما قبل مضموم دا به اعراب وي په حالت رفعی کې. ټیک شو. او حالت نسبی او جری کې با حالت نسبی و جری کې به اعراب حالت نسبی و جری کې به یا ساکن ما قبل مکسور سره وي.
اعراب به څه سره وي یا ساکن ما قبل مکسور وي یعنی دا مسلمون نه دی دا چې حالت نسبی او جری ته راواړی نو مسلمین بشي دا یا ساکن شوه وګوره مسلمین او دا د دې یا ساکن نه مخکې دا میم دی دا میم مکسور دی وګوره کسره ده پې زیر دی پې نو مسلمین صالحین دغه شانتې ورپسې زاهدین مشرکین کافرین دا به حالت نسبی او جری کی وي ټیک شو نو جمع مذکر سالم به په حالت رفعی کی مسلمون و ساکن ما قبل مضموم اعراب وي حالت نسبی او جری کی به مسلمین وي یا ساکن ما قبل مکسور یعنی مخکې به د یا به ساکن وي او دا مخکې حرف به مکسور وي دا یا ساکن ده او د دنه دا مخکې میم دی دا میم مکسور دی کسره ده په زیر دی په مکسور معنی کم حرف لاندې چې زیر وي هغه حرف ته مکسور وي ٹھیک شو نو دا نون ساکن دا یا ساکن ما قبل مکسور دا به اعراب وي ٹھیک شو دغه شان اعراب به د علوم وي د علو اعراب به هم د جمع مذکر سالم په شان وي یعنی حالت رفعی کې و ساکن ما قبل مضموم او په حالت نسبی او جری کې به یا ساکن ما قبل مکسور وي لکه اولی حالت رفعی کې به وي اولو دا حالت رفعی دی او د دې اولو حالت نسبی او جری دا اولی به وي دا یا اخری دا یا ساکن ده او دا مخکې لام ته مکسور دی دا مخکې لام باندې کسره ده نو د کسرې والا لام ته مکسور وي نو ګوره دا یا ساکن ده او دا لام چې کوم دی دغه مخکې دا کوم لام دی دغه مکسور دی ټیک شو دغه شان اعراب به د 20 نه واخله تر 90 پورې وي نو د 20 نه تر 90 پورې اعراب هم د جمع مذکر سالم پشان وي یعنی حالت رفعی کې واو ساکن ما قبل مضموم وي او حالت نسبی او جری کې یا ساکن ما قبل مکسور وي لکه 20 حالت رفعی کې به وي 20 دا واو ساکن دی او دا ما قبل را باندې ضمه ده پیش ته پی نو د قرات مضموم وي نو واو ساکن ما قبل مضموم او دا قشن دا 90 دی په دې کې دا واو ساکن دی او دا عین باندې ضمه ده د عین ته مضموم وي نو واو ساکن ما قبل مضموم دا حالت رفعی کې به وي حالت نسبی او حالت جری دواړو کې به یو شانتي وي حالت نسبی کې به دا یا ساکن وي او دا ما قبل به مکسور وي دا ما قبل دا یا را ده نو ګوره دغه مکسور د زیر دی پې او په حالت جری کې به هم دغه شانتي وي اوس اعراب لیکو جی په حالت رفعی کې د جمع مذکر سالم اعراب ته ګورئ جاء مسلمون وګورئ په جاء مسلمون مسلمانان راله نو ګورئ د دې جمع مذکر سالم اعراب دا نون نه دی ګورئ د دې نون نه مخکې دا واو ساکن دی دا واو ساکن او ما قبل مضموم دا ما قبل ته دا میم دی د باندې ضمه ده دا اعراب دی نو جاء فعل دی او مسلمون ولا فاعل دی جاء فعل مسلمون فاعل دا حالت رفعی کی وی فاعل حالت رفعی کی وی نو مسلمون برازی ٹھیک شو نو فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو جمله فعلیه خبریه شو عمدہ شانتی به دا نورم وي رأیتو اوس حالت نسبی او جری کې به یو شانتی وي حالت رفعی کې به مسلمون وي حالت نسبی او جری کې به مسلمین وي راځي نو ګورئ ورته رأیتو دا رأیتو فعل شو او مسلمین نو ګورئ په حالت نسبی او حالت جری کې دا یا ساکن ده او دا ما قبل ته مکسور ده دا میم ده دا ما قبل ته دا میم ده دا زیر ده چې په دقه دا حالت نسبی او جری دا سی وي دا یا ساکن ده ٹھیک شو او دا مخکې میم ته تیره دا مکسور ده نو دا به حالت نسبی او جری کې به جمع مذکر سالم په حالت رفعی کې به مسلمون و ساکن ما قبل مضموم وي حالت نسبی او حالت جری دواړو کې به یا ساکن ما قبل مکسور وي لکه مسلمین رأیتو فاعل او دا تو پکې فاعل او دا مسلمین مفعول او مفعول همیشه حالت نسبی کې وي مفعول به نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو دا قشن حالت جری کی مررتو
خجي مررت بمسلمين. مررت بمسلمين. دا مررت فعل فاعل دی. بمسلمين. بمسلمين. وګورئ جی دا مررت فعل فاعل دی. دا تو ضمیر پکې فاعل. دا با حرف جر دی. دی با ته وګورئ دا حرف جر دی. حرف جر. او دا مسلمین وګورئ د با حرف جر د وجې نه دا مسلمون حالت جری ته راوړېدو. مسلمین شو. نو وګورئ حالت نسبی کې به هم دا یا ساکن ما قبل مکسور وي. دا ما قبل ته دا میم دی. وګورئ نو دا یا ساکن ده. یا ساکن او دا ما قبل ته دا میم دی. دا میم مکسور دی. وګوره مکسور څه ته وایي چې په کم حرف زیر وي. زیر هغه حرف ته مکسور وایي. دې زیر ته کسره وایي. نو چې کم حرف باندې کسره وي هغې ته مکسور وایي. نو ګورئ حالت نسبي او جري دواړو کې به دا یا ساکن وي ما قبل به مکسور وي. نو دا ورله مجرور شو. دا د با حرف جر دپاره مجرور شو. جار او مجرور دا د فعل متعلق شو. متعلق. نو فعل د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه شوه. اوس دا اولی نه دی. اولو 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 دا اولو به اوس واخلو. همدقه شانتې دغه د دم دی ترکیب. نو ګوره جاء دا جاء فعل شو. اولو حالت رفعی کې دی. اولو مال مال والا. ګورئ د دې اولو دا اولو مضاف دی. دا مضاف شو. او دا مال مضاف الیه. نو دا مضاف او مضاف الیه دا فاعل شو. نو دا فعل او فاعل جمله فعلیه خبریه شوه. نو جاء اولو مال. دا جاء اولو مال. دا جاء فعل دی او دا اولو مال ورله دا اولو حالت رفعی کې دی دلته. ځکه د جاء دپاره فاعل راځي او فاعل همیشه حالت رفعی کې وي. نو جاء اولو مال مال والا راغی. رأیتو فعل فاعل دی. ما ولیدو. رأیتو اولی مال. اولی مال. وګورئ جی حالت نسبی کې دا په حالت رفعی کې اولو حالت نسبی او جری کې به اولی شي. اولی ګوره دا یا ساکن ما قبل مکسور. دا ګوره دا لام باندې زیر و. په کم لام چې دلته پیش شو که نه نو په هغې لام باندې اوس دلته زیر شو. دا زیر ٹھیک شوه. نو اولی مال. اولی مال. رأیتو اولی مال ما مال والا ولیدو. رأیتو فعل فاعل شو. دا اولی مضاف او دا مال مضاف الیه. مضاف مضاف الیه مفعول به شو. مفعول به منصوب وي. مفعول به څه وي؟ مفعول به منصوب وي. نو دا فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. او مررتو دا فعل فاعل شو. بأولی مال. اولی مال. دا با حرف جر شو. او دا اولی چې دا مضاف شو. او دا مال مضاف الیه. مضاف مضاف الیه دا مجرور شو. د دې با حرف جر دپاره. نو با حرف جر د خپل مجرور سره دا د مررتو فعل متعلق شو. فعل د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. نو وګورئ اولو حالت رفعی کې اولو واو ساکن ما قبل مضموم دا لام باندې ضمه. او په حالت نسبی او جری کې یا ساکن ما قبل مکسور. او حالت جری کې یا ساکن ما قبل مکسور. ٹھیک شو جی. دا لام مکسور شو. دقه شان دا 20 او 90 دي. د 20 نه واخله تر 90 پورې. نو رأیتو 20 رجلا ما شل سړي ولیدل. رأیت جاء 20 رجلا. جاء 20 حالت رفعی کې به دا 20 رجلا. دا نو ګورئ دا 20 چې دی که نه دا فاعل دی نو ځکه به دا 20 راځي. حالت نسبي او جري کې به دا 20 راځي. نو جاء 20 رجلا. دا جاء فعل دی. دا څه شی دی؟ فعل. او 20 دته ممیز وایي. ممیز. او دا رجلا تمیز شو. تمیز.
نو ممیز او تمیز چې دی دا د جاء فعل لپاره فاعل شو. ممیز او تمیز دا فاعل شو. ٹھیک شو. نو فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو. نو جاء فعل 20 رجلا دا ورلا فاعل شو. 20 ممیز او رجلا تمیز، ممیز تمیز دا فاعل شو. نو ګورئ حالت رفعی کې 20 دی. اوس په حالت نسبی او جری کې ولیدي وویني هغه به په حالت نسبی کې به 20 راځي او حالت جری کې به 20 راځي. نو ګورئ ورته رأيت فعل فاعل شو 20 رجلا رأيت فعل فاعل شو 20 وګوره زمونږ اصل کې دی 20 سره کار دی دا رجلن خو سره ځان نه لګو. ټیک شو. نو دا 20 وګورئ 20 رجلا وای ما شل ولیده. نو شل دې څه ولیده؟ نو وګورئ دغه خبره پټه شوه. نو هغه شلو دپاره مونږ ورسره هسې سړي ولګول. ته ورسره قلم ولګوه، بورډ ورسره ولګوه، کتاب ورسره ولګوه، څه چې ستا خوښې هغه ورسره ولګوه. 20 زمونږ مقصد دی. رأیتو فعل فاعل دی. 20 ممیز اومقه شانتې د دې اول چې څنګه ترکیب یقه شانتې وي ممیز او دا رجلن تمیز. نو دا ممیز او تمیز دا دلته کې مفعول به شو، هلته کې فاعل او دلته مفعول شو. مفعول. نو فعل رأي فعل او دا تو ورسره فاعل. رأيتو فعل فاعل او دا ممیز تمیز دا مفعول به شو. 20 رجلا مفعول به دا مفعول به د خپل د فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. اوس وګورئ جی مررتو معنی ده زه تیر شوم. مررتو ب20 20 رجلا. خجی نو ګوره مررتو فعل فاعل دی. دا با حرف جر دی. د دې با حرف جر د وجې دا 20 چې دی دا 20 شو. نو ګوره حالت نسبی او جری کې به دا 20 به حالت رفعی کې دا واو ساکن ما قبل مضموم دا رات ما قبل دا مضموم ده ضمه ده پې پیش دی پې. نو دته ما قبل مضموم وای. نو حالت رفعی کې به واو ساکن ما قبل مضموم وي. حالت نسبی کې به یا ساکن ما قبل مکسور وي. او دلته حالت جری کې به هم دا یا ساکن دا وګورئ دا یا او دا ما قبل ته مکسور دی. دا 20 دا را چې دا ما قبل ده دا ته مخکی ده او دا مکسور ده کسره ده پې زیر دی پې. ٹھیک شو. نو ځکه دته ما قبل مکسور وای. نو مررتو فعل فاعل با حرف جر 20 ممیز رجلا تمیز. دا رجل ممیز او تمیز چې دی دا ممیز او تمیز دا د با حرف جر د پاره مجرور شو. با حرف جر د خپل مجرور سره دا د مررتو فعل متعلق شو. فعل د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه شوه. نو دا خو دغه څو خبرې شوې. دا ښکته مې ولا تمرین لیکلی زر زر لږ غونته کې وایو. ښه د جمع مذکر سالم لکه مسلمونه اعراب به په حالت رفعی کې واو ساکن ما قبل مضموم وي. دا مثالونه مو لیده. حالت نسبی او جری کې به یا ساکن ما قبل مکسور وي لکه مسلمینا. ٹھیک شو. او دا اولو چې دی د اعراب هم د جمع مذکر سالم په شان دی. حالت رفعی کې واو ساکن ما قبل مضموم وي لکه اولو. او حالت نسبی او جری کې به یا ساکن ما قبل مکسور وي لکه اولی. دا 20 نه واخله تر 90 پورې د 20 نه تر 90 پورې په عربی کې چې دا کوم 20 بیا پسې 30 40 50 60 70 80 او 90 دا چې دی 20 نه 90 پورې دا د دې ټولو اعراب هم د جمع مذکر سالم په شانتي وي. حالت رفعی کې واو ساکن ما قبل مضموم او حالت نسبی او جری کې یا ساکن ما قبل مکسور وي. د دې درې وانو یو شان اعراب وي. د مسلمونه اولو او 20 نه 90 پورې د دې اعراب یو شانتي وي. د دې مدار ته مثالونه مو لیکه ترکیبونه مو وکړل. خدا که شانتي اوس د دې مونږه دلته کې د جمع مذکر سالم او د دې اولو او د دې 20 د دې مونږه لګون ته ترکیب کو. د قران پاک مثالونه دي. هم چې دا مبتدا دی. المفلحون دا ولا خبر دی او خبر مرفوع وي. نو دا مفلحون جمع مذکر سالم دی. نو ګورئ دا حالت رفعی کې واو ساکن ما قبل مضموم وي. دا مخکې ته ضمه ده په ده باندې. نو دا حالت رفعی کې ده. نحن مبتدا دی. مستهزئون وګورئ دا واو ساکن ما قبل ته بل واو دا حمزه دی. نو دا مستهزئون دا حمزه چې دی دا د باندې ضمه ده مضموم دی پیش ته پی. نو پیش ته ضمه وای او چې په کوم حرف باندې دا پیش وي نو هغه ته مضموم وای. نو ګورئ نحن مبتدا او مستهزئون خبر مرفوع وي. نو دا حالت رفعی کې دی.
استأذن فعل فاعل دی، دا کاف دا استأذن فعل دی، دا کاف ولا مفعول به دی. دا اولو الطول، دا اولو ګورئ اولو دا حالت رفعي کې دی، دا فاعل دی د استأذن فعل دپاره. استأذن فعل دی او دا اولو الطول دا اولو مضاف او دا طول ولا مضاف الیه مضاف الیه دا د استأذن فعل دپاره فاعل شو او دا کاف ولا مفعول به شو. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو. انتم مبتدا، قوم مسرفون، قوم دا قوم چې دی دا دغه دی جمع ده او د لپاره مسرفونه دا ورله جمع راغله او دا حالت رفعي کې ده. نو قوم چې دی دا موصوف دی او مسرفونه صفت. نو څنګه موصوف حالت رفعي کې دی داسې ورله صفت هم حالت رفعي کې دی. ټیک شوه. نو ګورئ حالت رفعي کې دا جمع مذکر سالم څنګه وي؟ واو ساکن ما قبل مضموم. ښه جي اوس منصوب ته راشئ. سنزيد المحسنین، د محسنون جمع مذکر سالم د محسنون داغه حالت نسبی راځي محسنین. نو سنزيد دا نزيد فعل فاعل دی او محسنین ورله مفعول به دی، مفعول به او مفعول به منصوب وي. نو ګورئ دا حالت نسبی او جری کې د محسنون حالت رفعي وي او د حالت نسبی محسنین وي. نو ګورئ یا ساکن او دا ما قبل ته مکسور وي حالت نسبی کې. بشر دا بشر دی، بشر المؤمنین، بشر فعل فاعل دی، المؤمنین ولا مفعول به دی، مفعول دا د مؤمنون حالت نسبی چې دی مؤمنین راځي. یا ساکن ما قبل مکسور وي. وګوره دا یا ساکن ده او دا ما قبل یعنی مخکې دا نون دی دا ته مکسور دی، زیر دی په د باندې. ښه. تسر الناظرین، تسر فعل فاعل دی او دا ناظرین ته وګوره ناظرین دا ورله مفعول به دی. وګوره ناظرون معنا دا کتلو والا کتونکي خلک او ناظرین د ناظرون حالت نسبی او جری راځي ناظرین. نو ګورئ دا یا ساکن ما قبل مکسور دی مفعول به دی. فجلدوهم، فجلدو تاسو وای دغه ورکئ کوړی په کوړو ووهئ هم هغوی 80 جلدتن. 80 وګوره دا 80 دا د 80 چې دی دا اتیاو ته وایي. نو دا اتیا چې حالت نسبی ته راوړي که نه نو 80 شي. 80 حالت رفعي دی او د حالت نسبی راځي 80. نو دا یا ساکن ما قبل مکسور 80 جلدتن. نو دا 80 جلدتن دا 80 مفعول به دی حالت نسبی کې دی. کذبت عاد، عادیانو جوټلاو کو دروغ یې وګڼه. ټیک شوه، دروغجن یې وګڼلو. المرسلین. ټیک شوه. ښه جي. نو دا المرسلین چې دی دا مفعول به دی، مفعول به حالت نسبی کې وي. حالت نسبی د مرسلون حالت رفعي وي، مرسلون حالت رفعي کې وي او مرسلین حالت نسبی کې وي. نو یا ساکن ما قبل مکسور. وما هم بمؤمنین اوس حالت جری ته رالو جي. مؤمنون حالت رفعي وي، مؤمنین حالت نسبی وي او مؤمنین حالت جری وي. نو دلته کې دا با جاره ده، دا با جاره ده د د وجې دا مؤمنون چې هغه مؤمنین شو. دا یا ساکن او دا ما قبل مکسور. نو حالت جری کې مؤمنون چې دی دا حالت جری کې مؤمنین وي. فضلتکم علی العالمین، عالمین وګوره دا د علی حرف جر دی او د د وجه عالمون چې دی عالمون حالت رفعي کې دی او عالمین حالت نسبی کې وي او حالت جری کې وي. نو د علی حرف جر د وجه عالمین دا وګوره دا یا ساکن او ما قبل مکسور وي، دا مخکې کسره وي. نو دا جمع مذکر سالم ده. ٹھیک شو. جمع مذکر سالم په حالت رفعي کې عالمون وي او حالت نسبی کې عالمین وي، حالت جری کې عالمین وي. ښه جي. والله محیط بالکافرین. نو دا بالکافرین چې دا کافرون دا جمع مذکر سالم ده. جمع مذکر سالم په حالت رفعي کې کافرون وي، حالت نسبی کې کافرین وي او حالت جری کې کافرین وي. دلته حالت جری کې ده ځکه مخکې با حرف جر ده، حرف جر او د د وجې دا کافرین چې دی دا حالت جری ته وړی دی. ګورئ دا یا ساکن ده او ما قبل ته مکسور دی. دا ما قبل ته دا را ده، را نو د باندې کسره ده نو دته ما قبل مکسور وای. نو یا ساکن ما قبل مکسور دا حالت جری کې وي، دا جمع مذکر سالم. ٹھیک شو جی. نو دا د جمع مذکر سالم د اولو او د 20 نه تر 90 پورې د دې اعراب. راتلونکي درس پر اجازت غواړو.
هذا هو المرام، والله أعلم بحقيقة الكلام.